آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د کلی مسرانو عزیزانو سپینږیرو ستړي ګردو په اجازه باندې نن د تور غر یونین له طرفه د خانوزي جمله حقوق متعلق چې کومه دا ناسته ده د حسن خان خاندان متعلق نو زموږ دا ناسې له ډېره وخته شروع دي د خانزي پر خاندانو باندې، او آینده به انشاءالله دغه ناسې وي، بیا به دا سلسله روانې که خدای کړي چې دا د کلي والا او د عزیزان قریبان دا له د تور غر یونین ځوانانو سره مرسته وکړي، مدد وکړي، مفیدې مشورې ورکړي، ښې مشورې ورکړي، تجاویز ورکړي. دا ځوانان زموږ وروستۍ د هر خاندان دي، دا یونین له خانوزۍ دی، خانوزۍ له یونینه دا سر لازم او ملزوم دي. موږ نه د بله ځایه یو دی په خپله وینئ، د هر خاندان د هر کور تقریبا له موږ سره کسان شته. په دا یونین کې د حاجي صاحب د کور کسانو باندې اوس هم دا د فور شیدو کیسه روانه ده. د خو د حاجي صاحب کور په دغه کې قرباني ورکړې ده، او آینده به هم انشاءالله العزیز د دې ځوانانو دا قصد اراده ده چې موږ به د خانوزۍ د مفاد دپاره کار کوو، چې د خانو نیکه کوم اولاده دی د هغه دپاره به کار کوو، بلا تفریق به کوو. ګوره موږ ته معلومه ده دا د شر و فساد زمانه ده، دا د نفسي زمانه ده، دا د معاشي تنګي زمانه ده. زموږ وروستي عزیزان ناجوړه دي، د شوګر مریضان پکې شته، د کینسر مریضان پکې شته، د بډوګو مریضان پکې شته، ډایلیسیس والا پکې شته، د قسم قسم مجبوریانو سره دا خلک مخامخ دي. نو دا د غر د الله یو نعمت دی، دا که دا پر دا ګرخلي باندې په انصاف سره تقسیم شي، هر کور ته حصه ورسېږي، انشاءالله العزیز موږ ته د خاندان والا، زموږ ته د کورو والا ګرد خانوزۍ دا به پر کور ناست وي، د یو چا به محتاج نه وي. او دا کار ځوانان کولی شي، سپینږیري نه منډې وهلی شي، نه تر یو ځایه پورې دونې مسله کولی شي، نه احتجاجو له راتللی شي. نو دا ځوانان دا کار کوي، د سپینږیرو څخه د مشرانو څخه صرف موږ تایید پکار دی. موږ ته سفارشات هم راکولی شي، موږ ته تجاویز هم راکولی شي، بلکې دا سپینږیري موږ ته حکم راکولی شي، موږ غوښتلی شي. او یونین والا هر وخت د ټول کلي دغه دی، جوابدی دی. یونین چې کوم دی دا د ټول کلي دپاره جوابدی دی. په هفته کې یو میټینګ کږي، د هفتې په ورځ د کلي هر سړی راتللی شي. د یونین متعلق چې د چا کم اعتراض وي، کومه شبه وي، بعضې کسان چند افراد که د خپلو مفاداتو دپاره د یونین خلاف دي، نو بعضې کسان که د دې یونین متعلق شبهات پیدا کوي، دغه پیدا کوي، د هغو خپله مسله ده. کوشش دا کوي چې دا ګرد غر په یو څلور پنځو کسانو تقسیم شي، لکه دا اوس چې موږ ته معلومه چې سوکه حالات دا نور ګرد کلی د شاته پاتې. موږ یونین دا یایو چې دا د خانوزي پر فرد باندې دا د غلط د څونې مفادات زموږ را روان دي. اوس ګوره دا پیسې راغې 1500 روپۍ په فی فرد باندې راغې، د خانوزي یو فرد انشاءالله نه دی پاتې شوی چې هغه ته دا پیسې نه دي رسېدلې. د خانوزي یو فرد انشاءالله نه دا خاندان دی، دا خاندان ته که د چا هغه پاته وي بعد کې هم راتللی شي. دا یونین والا ورته ویلی دي چې مثلا کم و بیش پکې راتللی شي، یو څوک نه یې لیکل شوي، د چا ویر شوي، یونین والا دغه هم تیار دي. بعضې کسان دا یایي چې دا کلی د باو وساته، دا کلی د باو وساته، دا کلی د چا محتاجه وساته، چې سبا ناجوړه وي زه به یې 50,000 روپۍ ورکړم، زه به یې 20,000 روپۍ ورکړم، نه داسې وساته، په خپلو پښو دننه کوي. هغه د چینا د والا دغه دی یو مشهوره کهاوت دی، هغه یایي ته دا خلکو ته مایان مه ورکوئ چې دا ماهی در واخه ویې خوره، بلکې د ماهي نیولو طریقه ور وښوه. نو دغه چې زموږ دا غر دی دا زموږ دپاره اوس یو سرمایه ده. پکار دا دی که موږ په دغه کې موږ دلچسپي نه یې اخیستې، له دې بعد یې پکې واخلو. که دا حدیث شریف کې چې راځي، دا ما چې کوم حدیث دی تر مخ تلاوت کړی چې لا یؤمن احدکم
پته کې کامل مؤمن تر هغه ټیمه ته مؤمن نسی کېدلی، تر هغه ټیمه پورې چې کم شی د ځان دپاره خوښ شی د خپل مسلمان ورور دپاره یې نه کېږي خوښ. تر هغه ټیم نبي علیه السلام کامل مؤمن نسی جوړېدلی. بل حدیث شریف کې المستشار مؤتمن، له تا څخه چې چا مشوره وکړه چې دا کار څنګه وکړم، دا اوس پر تا امانت دی چې ته به هغه خبر ورته کوې چې د ځان دپاره یې خوښوي. که د ځان دپاره یوه خوښ و، ده ته د بله مشوره ورکړه. مثلا یو کاروبار دی، ته یو کاروبار کې یو سړی در راغی چې بای دا مشوره راکړه دا کاروبار څنګه دی، بیا به هغه ورښیي چې تا ته معلومه ده. ولې که د غلطه مشوره ورکړه تا له دغه سره خیانت وکړه. اوس په معاشره کې دا دوه درې شیان ډېر عام دي، الله پاک مو د پرده وکړي چې دا له معاشرې ووځي. اول دروغ، په دا معاشره کې دروغ دومره زیات دي، موږ ورته بیا په خپله دغه کوو. په معاشره کې ورشتیا شروع شي، الصدق ینجي والکذب یهلک. هر وخت د جمعې په دغه کې موږ دا یایو چې ورشتیا به نجات درکړي، دروغ به مو هلاک کړي. دا چې بای نبی علیه الصلاة والسلام ته چا ویلې مؤمن بخیل کېدلی شي، ولهو بخیل کېدلی شي، انسان دی کمزوری دی. والمؤمن بزدله کېدلی شي، ولهو کېدلی شي، کمزوري لري، انسان دی، پر سر نشي ورکولی. والمؤمن دروغجن کېدلی شي، والمؤمن دروغجن نشي کېدلی. مؤمن دروغجن ولې؟ دا د منافق اول علامت ده، اذا حدث کذب. د منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تر یهودي، تر مجوسي، تر مشرک، تر ګردو سخته سزا به د چای د منافق. ولې؟ چې خبره کوي دروغ کوي. و اذا وعد اخلفه، چې وعده د سر کوي مخالفت به کوي. و اذا اؤتمن خانه، کله چې یو امانت سر کېږي شوی هغه کې خیانت کوي. په معاشره کې دا ستا که نسته. دویمه خبره دا ده، حرام مال، غلا کول، حرام مال د بل مال ته یې چې لاس ته ورسېدل بل دا ستا ده. پښتانه یې ګټه د وکړه چا یې له وروره یې مې ویستې تر کوره، موږ ته یې ګرد سره اجزا ده. نو که دا موږ ګرد آباد یو، دا نه به سره خوشحاله یو، یو بل له سبورزو، خدای پاک به هم راضي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کم خاندانونه، کم قومونه، کم عزیزان چې په آپس کې له یو بل سره صله رحمي کوي، عاجزي کوي، پر یو بل باندې خیال کوي، یا الله تعالی به په دنیا کې دوه انعام ورکوي، یو به په مال کې برکت وي، یو به په اولاد کې برکت وي. یا ګرد چې دا کسان فاسقان فاجران، ګرد چې دا په دین په اعتبار سره دونی نه یې مخته، لیکن د افس د صله رحمي له وجې، د یو بل سره د تعاون له وجې څخه الله پاک به په دنیا کې د دوی په مال او په اولاد کې برکت ورکړي. درېیمه خبره دا ده، موږ دا په معاشره کې امر بالمعروف نهی عن المنکر. هلکه خبره کوه، خبره ورته وکړه، منل نه منل دا چا خپل کار. کوم یو بل ول چې حساب یې سره کولی هغه کورونه سره اوسېدل، چې حساب یې نه سره کولی هغه سره بارېدل. په معاشره کې که موږ ته یو بل ته خبره کولی چې وروره دا خبره د صحیح ده، دا د غلطه ده، د یو بل احتساب مو کولی، نو دا به موږ ته سره یو هغه چې د مرض تشخیص نه وشي، دا مریض جوړېدلی شي. په معاشره کې په موږ کې هر کس خلک شته، کمزوریانې پکې راسته، چې موږ د دې مرض تشخیص وکړو او دا چاته خپله غلطي پر وګوته کړو، کم سے کم هغه ته خو به دا احساس وي چې بای په ما پسې خلک شته. نن چې دا یونین دا خبره کوي، څومره غټ خلک په دې کې دغه دي، د یونین مخالفه دي، ځان ته سیاسي دغه هم ویل کېږي، مالي تور باندې مخ ته خلک دي او خانداني پس منظر هم لري، لیکن کله اعتماد نه پر وکړي. ولې؟ یې تر لکپتي باوري بیا دی، تر لکپتي نه پر ارپتیانو باندې خلک اعتماد نه کوي، په دا یونین ولای کوي. یاره کم سے کم چې د دون شتون وس وي، ها یونین هم تر دا کلي بالاتره نه دی، له یونین هر څوک پوښتنه کولی شي. نو نور څه وخت نه اخلمه، الله پاک د په لموږ دا درې مرزونه لري کې چې موږ به په معاشره کې دروغ نه یایو، په معاشره کې به حرام مال نه خورو، او حق خبره به چاته کوو، چا څوک خوا به دی کې نه به دی، بیا به دلته انشاءالله سره ووسو، الله به برکت پکې راچي. د انسان او د حیوان څه فرق؟ انسان او د حیوان یو فرق کوي، انسان د بل دپاره ګټه کوي، چې زوی مه دی، ورور مه دی، عزیز مه دی، دا سره یو انسان دی. حتی کې انسان د حیوان دپاره لیاکار کوي. نبي علیه الصلاة والسلام چې د حیوانان ساتئ د دغو خیال ساتئ، او حیوان دغه ور واچوه او پروړه ور واچوه په اخور کې، اول به خپل بچی په سر ووهي. نو الله پاک د موږ ته انسانیت را نصیب، حق در را نصیب کړي. نو نور خبرې به انشاءالله ملکه کو دلته کې نور ملګري به کوي. صحیح وخت مو وخت و آخر دعوانا الحمدلله. چا ځایونه نیولي پیسې به ګار کړي شی به نه و راغلی، چې کوم وخت یونین پر دې سوچ وکړي چې باید دا ځینې کورونه کې شته، د ځینې خلکو هلجان کې شته، د ډېرو خلکو نه کورونو کې شته نه د خلکو کې شته. موږ باید چې یو دی فارموله کېږدو چې دا کلک کېښوله چې د غره کوم آمدن راځي دا به د دولس پر فرد پر افراد تقسیمېږي. بیا په دې کې دا صرف یو پنځه پر شپږ هلجانو دا کومان راوتلي دي، خالي پر شپږ هلجانو
الحمدلله دا غر غټ دی په دې کې په سوه الجان هم لږ دي دا په زرو الجان کې لګیایي په دغه نو که دا خدای کامیاب کړي یا وچلېدی یا دا کم ظالمان دا دښمنان چې ولاړ دي چې دا موږ څه په څه رقم ستړي کړي یو تر کوم حالت یې رسولي یو د دغو به انشاءالله خدای را سره مل که دا کوم ولس دا قوم نه موږ سره ولاړو یا موږ په اخلاص نو انشاءالله دا لکه موږ چې اوس دلته په فرد 1500 راوړي دي صرف هغه یو لاره مې جوړه کړه زموږ دا امید دی دغه پیسې که په میاشت کې تقسیمېدي که په 2 کې تقسیمېدي که په کال کې موږ پر فرد لک روپۍ ته راوړو او بل په غره کې دا تره ډېره ایریا دا تره پرته ده چې هغه د چا نه ده هغه به هغه کورو ته ملاوږي چې د چا د کومو کورو په دا غره کې ځای نه و یا که هغه تره نه سره پر جوړېدل هغه به په دا تره کمیشن ورکوو دغه کمیشن ټوټلې پیسې به په دغه افراد تقسیمېږي د هغه دپاره موږ سوچ پر کړی دی انشاءالله دا امید به یو سړی نه وي دویمه خبره دغه ده چې موږ د خاندان خصوصي ډېر کور ودانۍ وو چې په هغه کې خاص کار له موږ چې کوم ممبران دي له موږ سره خاص کار لکه خالد شاه دی سمیع الله دی الیاس خان دی جان محمد دی جان عالم دی نور هم دا سره کسان ډېر پکې شته دا له موږ سره په اف آی آرو کې هم راغلي دي په پورچډولو کې هم راغلي دي جان عالم تر اوسه پورې په پورچډو کې دی له موږ سره په یونین کې دي له موږ سره ولاړ دي بیا خاص کار لکه ماما مدازي ماما چې دی د اتیا د 2 اتیا کالو سړی و چې په کومه ورځ موږ په غره کې پر موږ باندې پورچډول کاټېدی پر موږ اپریشن کېدی ماما موږ له رالی موږ د خاندان کور ودانۍ بولو چې له ساره رالی تر ماښامه چې لمر پټېدی دا سړی هلته را سره ولاړ که د هغو 2 پښو را سره ولاړو و دا پولیس والا ته بیا ویل و دا اف سي والا ته بیا ویل و دا کیوارف و ټیپ ته ویل چې بھائی دا مه کوئ دا تی بد کوئ دا غلط کوئ دا زموږ تر خوله تره دا خبره بیا خاص کار موږ د حاجي فرید کور ودانۍ بولو دا د سړي خپل اخلاص وي موږ کوشش کوو چې دا تور غر دا کدال جبل دی که دا پیسې هم دی دا په ګرد خانوزۍ کې د 2 کسانو پر نامه په 2 کسانو کې هم دا یو سړی موږ حاجي فرید ور اچولی دی چې هغه د خاندان سړی دی د کور سړی دی دا به موږ په دې کې یو اخلاص دی په دې کې به هغه یو ښایستوالی دی چې دا موږ د نوم ورکولی په ګرد خانوزۍ هغه هم بیا دوی ولیا دا خو تی دواړه دا دوکزۍ نومان ور اچولي دي یو ټیکهدار اکرم یو حاجي فرید تی دا ځله 2 د ابراهیمزي ور واچوي 2 د دوکزۍ بیا موږ 4 ور واچول بیا لکه څنګه چې زموږ د ولسي کمیټې تر مابین دا بیا نه کوي دا څه چپکلش رالی خامخا انسانان در چا خپله رایې در چا خپله نظریه یي بیا د حاجي فرید لالا موږ کور ودانۍ بولو چې دا له کوټې زه په بار په 1 وار نه په 2 وار نه په 10 وار هم نه در کوم چې دا به سپیشل راتلی د له مشرانو سره بیا له کمیټې له بیا ورته بیا ځوانان له راسه بیا مشران له راسه خو لاله موږ یو کمیټې بیا پر فورم سره راوستو نو موږ ستی د خاندان شکریه ادا کوو او په بار په مستقبل کې بیا موږ دا امید ساتو چې دغه خاندان به له موږ سره تر دغه نور ښه د هغه ته رادري که موږ پر سمه لارو پر اخلاصو دوی به زموږ ملګري کوي که موږ پر چپه لارو موږ غلطېدو موږ ته به لاره را برابري موږ ته بیا راښیي دوی موږ سره مشران په یونین کې دونه نشته ګرد د ځوانان طبقه خلک یو مشران د ولس لکه سید خاندان کسان لکه ماما او حاجي فرید الله چې دي نور مشران ستا د هلته ستی په خاندان موږ د ګډې خانوزۍ د دا توقع ساتو چې موږ یونین چې دی موږ آل نال نه یو نه موږ په هر شي پوهېږو نه موږ هر کار کوی سو موږ د ولس په رایه په مشوره یو کار په مخ اخلو بیا یې کوو لکه دا تور غر یونین چې کوم وخت جوړېدی چې په غره کې کوم مالکان لګیا وو د کوم خلکو کارونه یو 2-3 کسان خاص کار لکه ملک محمد وفا و دغه عرفان و محمد عرفان او جانزیب دوی سره کېناستل بیا د غره مالکان راوغوښتل بیا 2یم واره بیا 3یم واره خواله اخري و دا یونین ته یو رخ ورکړي بیا په هغه وخت کې کوم ولسي کمیټې ولا موږ له هغو سره هم مشوره وکړه په هغه کې ماما و بیا حاجي فرید صاحب هم په مرکزي کونسل کې و موږ د دوی په تایید د دوی په مشوره موږ دا کار کړی دی که کوم وخت موږ له لارې چپېدو موږ غلطېدو هر وخت یې موږ ته ویلی شئ موږ ته دا ویل چې بس پر کور کښېنئ غر یې لکئ وطن یې لکئ ولس یې لکئ موږ به بلکل بیا پر کور کښېنو موږ د دا قوم نه لیډران یو نه مخ ته په هر ځای پوه یو موږ ستۍ په رایو په مشوره ځو د دا ګرد ولس د دا ګرد قوم د دا ګرد خاندان نو په دا والا څو خبرې ملک پات درته وکړي کله کومې خبرې پاته وي بسم الله الرحمن الرحیم حاجي صاحب محترم حاجي فرید اکا او علي محمد صاحب توله کاله او د حسن خان ځوانان او مسالان موږ د دوی شکریه ادا کوو چې په هر سخته کې په هر موږ باندې چې څه سخته راغلې دوی موږ سره پیش شوي دي
د حاجي صاحب متعلق زه خبره کوم په کله چې پر موږ اپریشن شروع د حاجي صاحب په ټکانو کې 2 وار رااله ما حاجي صاحب ته درښته سه د امور د اپریشن سره علاقه حاجي صاحب خو نو ولزنظم ډېر خلک رااله کمیټي والا کورې ودان نګر کمیټي والا شپږ کسه ممبران واته کسه او حاجي فرید اکا پر ډېرو موقع باندې چې موږ غوښتل دي هغه موږ ته حاضر سوی دی ان شاء الله موږ دا تر کار نه کوو چې هغه ولس ته به ناخوښ یا د ولس په تاوان یا د ولس سره په سردرد ورسوي موږ دا یونین چې کوم کار شروع کړی دی موږ د حسن خان خاندان شکریه ادا کوو چې د غټ خاندان غټه پښه وتې وې موږ له دوی له یوه کورم نه په تکلیف سوي ډېر موږ په هزار باره شکریه ادا کوو بیا چې کومه پالیسي موږ جوړه کړې ده تر په اول کال چې موږ په سکول کې جوړه کړې ده موږ پر هغه پالیسي باندې عمل پیرایو د مګرو تور کړی ده د حاجي صاحب هغه په دغه ټنل کې موږ راغلي د دلې هم یو فاین پکښې دی خامخا پکښې د فرید اکا له موږ سره سلا وسته او د ګر خانوزي د ولس د مشرانو له موږ سره سلا وسته موږ دا یونین چې دی دا د یو فرد نوم نه دی دا د یو کور نوم نه دی او دا د ولس د خاندان نوم نه دی دا د ګرد ولس موږ سړي غواړو په یو خاندان کې نن له ما سره په حسن خان کې 8 کسه دي په حسن خان کې 8 کسه دي دا تر خاندان سره چې یو سړی دی چې کوم سړی قرباني ورکولی شي هغه یونین ورته حاضر دی هر وخت راتللی شي د یونین سره کار کولی او اوپن د یونین چې دی دا اوپن کار دی اوپن معنا چې تکلیف پیښ شي اوپن سړی راکلی شي ډایرکټ ورته ګایدلی شي ډایرکټ خبر ورته کولی شي د هفتې په ورځ د میټینګ زموږ 3 دفتر دي په دکښته په نېشنل هایوې دفتر باندې د هفتې په ماښام زموږ میټینګ که زموږ 15 کسه ناست دي هغه منډه ورسره کولی شي د ولس لپاره بیا اوس الحمدلله موږ د کمیټې په مابین کې څه مسلې وې د کمیټې د بندوبست مسلې وې کارونه وو موږ د غره په باره کې وو هغه اوس حل سولې اعلی مابین کې ډېر ښه خلک راغله زموږ اوس د لاټو والا سره ناست کې شروع دي الله مهربان دی غر به خلاص شي غر به جوړ شي زموږ دا کوم چې پیمنټ موږ جلد